نبی علیہ السلام فرمای دی سړی له زه د جنت ذمہ دار زی د جنت ذمہ دار یم چې دا سړی به جنت ته ځي، چا پورې به خندنې نه کوي، چا پورې به مسخره نه کوي، چا ته به کنزل نه کوي. دا جبه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس کې د یوې زنانه ذکر وشو. د الله حبیبه ډیره منګزاره زنانه وه، ډیره روجهداره زنانه وه، ډیر عبادتونه به یې کول، خو د ژبې د لاسه یې ګاونډیان په تکلیف کې، ګاونډیان ته د ژبې نه تنګ راغلي وو. نوره ډیره پرهیزګاره ښځه وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی دا ښځه جهنمی ده چې د دې ژبه ټیک نه وه او د دې د ژبې د لاسه ګاونډیان په تکلیف کې وو، وی دا جهنمی ده. د بلې زنانه ذکر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس کې وشو. وی دا الله حبیبه نفلونه ډیر نه دي کړي، نفل روجي نه دي نیولي، نفلي عبادتونه یې نه وو، خوی گاونډیان تینا ډیر خوشحال، ژبه برابر وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی دا ښځه جنتی ده، دا ښځه جنتی ده چې د ژبې د لاسه ګاونډیانو ته تکلیف نه و. دا ژبه ډیر زخم جوړوي، دا ژبه داسې زخم جوړوي چې هغه بیا په کلونو باندې پیوند نالي. د دې ژبې په استعمالولو کې ډیر احتیاط کوي، ډیر احتیاط د ژبې په استعمالولو کې کو، اسې نه چې ما نه سړی خفه شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې به کله ډیره غوسه ورله، مونږ له چې غوسه راشي نو بیا ژبه کنټرول کې نه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به چا ډیر غوسه که او ډیر به یې تنګ که، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وي ماله ترب جبینه، ماله ترب جبینه، وی دل څه شوي دي د ده تندې دې په خاورو کې ککړ شي. زیاته سخته کلمه چې به یې ویله، وی دل څه شوي دي، وی د ده تندې دې په خاورو کې ککړ شي. مطلب خیره به یې ورته وکړله چې خدای دې هلاک. یا علماء وی د دې مقصد دو چې تندې دې په خاورو کې ککړ شي، یعنی الله دې درله د ډیرو سجدو توفیق درکړي چې الله ته ډیرې سجدې ولګوي. چې ډیر به غوسه شو نو وی ترب جبینه، وی دله څه شوي دي، وی د ده د تندې په خاورو کې ککړ شي، دله څه شوي دي. نو یوه معنی خو یې خیره وه، خو یوه معنی دا وه چې خدای دې ورله د ډیرو سجدو توفیق ورکړي. دا چې به نبی علیه السلام ډیر غوسه شو، لکه مونږه بعضې بندیان ډیره ښکلې غوسه شي، وی هلکه خدای دې په جنت کې لټ که خو غلی شه. دا څومره ښکلې خبره ورته وکړه، خدای دې په جنت کې لټ که، یعنی خدای دې جنت ته بوزه. نو دا ژبه به صحیح استعمالو، د دې ډیر لوی نقصانات. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، څوک چې د الله او په ورځې د آخرت ایمان ساتي، فلیقل خیرا، نو دی چې خبره کوي نو د خیر خبره دی کوي، او لیصمت، که د خیر خبره نشي کولی نو چپ دی کینی، بس چپ کینه. خیر خبره نشي کولی نو او لیصمت، بیا غلی کینه، بس د خولې نه خرابه خبره مو باسه. حدیث مبارک کې راځي ډیر کرتا سړی په دې خوله یوه خبره وکړي، الله یې هغه د جنت د تلو ذریعه وګرځي، الله یې په جنت ته بوځي. لکه چې غیر مسلم یو